الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعين و ناظرین، قرآن پاک مونږه په تجوید باندې شروع کړو. د تجوید یعنی تجوید هم شروع کړو، او ان شاء الله د دې په ذریعه سره به مخکې قرآن پاک هم په تجوید سره وایو. او قرآن پاک کې الله جل جلاله د دې حکم هم کړی دی چې تاسو قرآن پاک په تجوید او ترتیل سره وایي، په آرام آرام سره وایي، ښایسته انداز کې وایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. د عربو په لهجه او د هغې د اوازونو په شانتې خپل اوازونه هم جوړ کړئ، د هغې په شانتې تلاوت لولئ. او بل ځای کې نبی علیه السلام فرمایي: زینوا القرآن. تاسو خپل اوازونه، تاسو قرآن پاک تلاوت اوازونو سره ښایسته کوئ، یعنی خپل اواز هم ورسره ښایسته کوئ او په ښایسته اواز سره قرآن پاک تلاوت کوئ. نو مونږه په دې کې تختې نمبر 4 پورې ویلې وه، او د تختې نمبر 4 هم بیا 3 طریقې زده کړې وې. ما تاسو ته ویلي چې اوله طریقه څه وه؟ جوړ طریقه. دویمه وه جوړ او روان طریقه، او دریمه وه صرف روان طریقه. نو په هغه جوړ طریقه، جوړ روان طریقه او صرف روان طریقه باندې مونږه اوله د تختې نمبر 4 ویلې وه د زبر والا. او انشاءالله اوس په تختې نمبر 5 شروع کوو، زیر والا. نو ګورئ تختې نمبر 5 زیر والا ته ګورئ. دې خوا بورډ انشاءالله زه تاسو سره نږدې کوم، او څومره چې دی دې ټولو ته ګورئ. په دریو طریقو باندې به دا ټول انشاءالله نن بیا وایو. ها، دریو طریقو سره به دا سبق مونږه انشاءالله نن وایو. دې ته اوس ګورئ شاوس، دې خوا ورته ټول توجه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تحتی نمبر 3، تختی نمبر 5 ګورئ. ورته دا با ده، د با د لاندې چې را کم داسې کرښه ده دې ته زیر وایي، او د پاسه چې پې کله دا کرښه چې پې کله د پاسه یي هغې ته بیا زبر وایي. نو زبر والا تختیم 4 نمبر ویلې وه. نن به انشاءالله تختې نمبر 5 کې ګورئ د زیر خبره کوو. نو دا به زیر وایو. ښه، نو یو چې دی دا زیر به همیشه د یو ټکي لاندې راځي. ها، ښکته به وي، همیشه به دا زیر ښکته وي، او زبر به همیشه بره وي، زیر به همیشه ښکته وي، او پیش به هم همیشه بره وي. دا دوه به بره وي، زبر او پیش، او دا یو زیر چې دی دا به ښکته وي، د ټکي نه به لاندې وي. ټیک شوه؟ اوس دې خوا ګورئ، دا زیر والا چې دی دا به اوس دا الف نه والا تر یا پورې، د با نه واخله تر یا پورې، دا ټوله به انشاءالله نن په دریو طریقو سره وایو. اولې طریقې ته ګورئ، صرف دې ته جوړ طریقه وایي. اولې طریقې ته جوړ طریقه وایي. با زیر، تا زیر، ثا زیر، جیم زیر، ح زیر، خا زیر، دال زیر، ذال زیر، را زیر، زا زیر، سین زیر، شین زیر، صاد زیر، ضاد زیر، طا زیر، ظا زیر، عین زیر، غین زیر، ف زیر، قاف زیر، کاف زیر، لام زیر، میم زیر، نون زیر، واو زیر، ها زیر، حمزه زیر، حمزه زیر. اوس وګورئ یو حمزه دا دی، یو دې ته الف ته ما حمزه ووې، او دا حمزه خو په خپله حمزه دی. نو یاد وساتئ کله چې په الف دا الف چې دی که نه
د باندې چې کله دا زبر زیر پیش نه نو دا بیا الف وي او چې کله په د باندې زبر زیر پیش راشي نو دا بیا حمزه شي دته به موږ حمزه وایو دا یو حمزه په خپل ذاتی شکل کې دی او یو د الف په شکل کې دی نو د الف په شکل کې اله حمزه شي چې کله په د باندې زبر زیر پیش یا جزم راشي نو دته بیا موږ الف نه وایو دا بیا حمزه شي نو دا به وایو حمزه زیر او دا به وایو حمزه زیر دا به وایو یا زیر ټیک شو اوس ګوره مخکې بل دویمه طریقې ته ګورئ دې ته د دویمې طریقې ته جوړ روان طریقه وایي جوړ او روان طریقه نو ګورئ ورته دا به وایو با زیر بی تا زیر تی ثا زیر ثی جیم زیر جی حا زیر حی خا زیر خی دال زیر دی ذال زیر ذی را زیر ذی زا زیر زی سین زیر سی شین زیر شی صاد زیر صی ضاد زیر ضی طا زیر طی ظا زیر ظی عین زیر عی غین زیر غی فا زیر فی قاف زیر قی کاف زیر کی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واو زیر وی ها زیر هی حمزه زیر ای حمزه زیر ای یا زیر یی اوس ګورئ درېیمه طریقه دی درېیمې طریقې ته روان طریقه وایي ها روان نو دا به وایو ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل می نی وی هی ای یی نو دا موږ سره تختی نمبر 5 وا او په دریو طریقو سره مو اوله طریقې ته جوړ طریقه وای دویمه جوړ روان او دریمه صرف روان نو اوله طریقه مو ویلا بازیر تازیر ثازیر او دویمه طریقه بازیر بی تازیر تی ثازیر ثی او دریمه طریقه بی تی ثی دی اولی طریقې ته جوړ طریقه وای بازیر تازیر ثازیر دریا پورې دویمه طریقې ته جوړ روان وای جوړ به وي روان به وي بازیر بی تازیر تی ثازیر ثی او څلورمه دریمه طریقه چې هغې ته صرف روان طریقه وای نو هغې اوی بی تی ثی داسې تر یې پورې ٹھیک شو نو انشاءالله آئنده تختې پورې موږ له اجازت راکئ په بلې تختې کې به انشاءالله بیا باقاعده ښه پوره تفصیلا خبره کوو په د دې چې کوم هغه مرکبات دي ته هم مفردات وای دا ځان ځان چې کوم یو ټکی دی ته مفرد وای مفردات ورته وای او چې کوم دا دغه دي دا بیا مخکې انشاءالله تړلی کېږي نورو سره نورو حروفو سره درې څلور حروفو به یو ځای کېږي نو هغې ته دغه وای دا مرکبات ورته وای نو یو مفردات دي دا مفردات بیل بیل وي یو ټکی بیل بیل وي دا اوس دا میم ځان له مفرد دی دا نون ته مفرد وای او دا ټول چې یو ځای شي نو دې نه مرکب جوړ شي نو انشاءالله نن هم د زیر صرف مفردات وي آینده تختې کې به د زیر مرکبات وایو انشاءالله العزیز آئندہ تختی پر موږ له اجازت راکئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين